شپږمه سپاره څلورم نمبر رکو سوره نساء څلور باندې شلم نمبر رکو شپږمه سپاره څلورم رکو سوره نساء څلور باندې شلم نمبر رکو بسم الله الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح مسیح دا الله جوړ دا مسیح نفرت نکوي ان یکون آدا چدت سوک وی عبدا لله دا الله بنده ولل ملائکة المقربون او نمک مقرب فرشتے وما یستنکف عن عبادته او سوک چ الله لبندگی نفرت کوي ویستکبر او تکبر کوي فسيحشرهم الیه جميعا دا ټول به الله طرف ترا کاغلی کی واما الذين بار الله خلق امنوا چې ایمان ورته وعملوا الصالحات نیک کارونه وکړو فيوفيهم اجورهم دوی ته به دوی ثواب پوره مولا ملاویږي ويزيدهم من فضل الله به د خپل فضل نه نور هم زیات ورکي واما الذين استنكفوا اغه خلق چې زیات توب وکي واستكبروا تکبر کی فيعذبهم عذابا الیما الله بدوی ته عذاب ورکی په درد وال عذاب سره ولا یجدون لهم من دون الله نبکی سوک پیدا دوی دا پارا الله نه علاوه ولیا حمایتی ولا نصير او نو مددگار یا ایها الناس ای خلق قد جاءکم برهان من ربکم بیشک استاسو خاط واضح دلیل راغی د استاسو رب لجانبا وانزلنا الیکم نورا مبینا او استاسو طرف ته روشن نور راخ کا تکړو فاما الذين بار الاغ خلق امن چې ایمان اړه بالله فالله باندې واتصموا به الله رسي مضبوطه ونسلا فسيدخلهم في رحمه منه الله به داخل کی دا خلق خپل رحمت کې و فضل نو په خپل فضل کې ويهديهم الیه صراط مستقیما او دوی تبا خپل طرف ته غلارو خای یستفتونک اے محبوبتانا فتوى طلب کوي قل الله يفتيكم في الكلاله تو ورته فرمایا الله جل جلاله کلاله کې تاسو ته فتوا درکې ان امرؤ هلك ليس له ولد کچیرته یو سړی وي چې د مړ شي او د اولاد نه وي وله اختن او د لره یوه خور وي فلها نصف ما ترک دې خور ته به د ده له ترکې نه نیمه ورکېږي وهو یرثها هغه به د ده وارثه شي ان لم یکن لها وهو یرثها او دارور به د دې ښځې وارث ګرځېږي ان لم یکن لها ولد کچیرې خور مړه شي او دې لره اولاد نه وي فان کانت سنتین پس کچیر دوی دوه خویندې فلهما الثلثان مما ترک بس د ده له ترکې نه به دوی ته درېیمه حصه میلاویږي وان کانوا اخوة رجالا ونساء او کوي چیرته د ده ډېر شی رونه او خویندې وللذکر مثل حظ الانثیین پس میلاویږي به سړي ته د دوه ښځو حصو په برابرتیا سره یبین الله لکم الله تاسو بیانوي ان تضلوا ادا چې تاسو بې لارې نشئ والله بكل شیء علیم الله هر یو شیز باندې پوهه دی